السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو د خوشاله خبر مخې ته راغلی دی چې کوم انسان چې خپل لور په خپل لاسونو باندې په چاړه باندې خلاله کړې وه، هغه ظالم انسان نن پانسي شولو او هغه ته سزا میلو شوه. نو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ، نو که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو، ډېر د خوشحالۍ خبر مخې ته راغلی دی چې هغه ظالم انسان نن پانسي شو او هغه ته سزا خو میلو شوه چې کوم ظالم انسان چې د نوم عبید الله او د خپل مریم لور د اختر په ورځ باندې ځان سره بوتله او ولته کې ورته په مرۍ باندې چاړه راښکله او خلاله یې کړه. د هغې نه پس دا ظالم کور ته راغلی او په پولیسو کې رپورټ خو ولیکلو چې زما وړه ماشومه لور د کور نه اغوا شوې ده، خو لا تر اوسه پورې کور ته نه ده راغلې. خو چې کله هم پولیسو هغه تفتیش واخیستو او هغه ماشوم لاس یې د یو جندي پل لاندې پروت او هغه ځینه یې راوچت کو. چې کله د هغه ځینه راوچت کو او چې کله د هغې پوسټمارټم وشولو، نو هغې نه پس پولیسو دا تفتیش وکړو او هغه ظالم پلار یې والله ګرفتار کړو. اوس په سوشل میډیا یو خبر ډېر تیزۍ سره خور شوی دی چې هغه ظالم پلار حکومت نن پانسي کو او مریم ماشومې ته انصاف میلاو شو. نو ملګرو، دې خبره کې هیڅ حقیقت نشته. څه داسې کسان لګیا دي چې هغو په سوشل میډیا باندې خپل یوز او خپل سبسکرایبر سیوا کولو لپاره داسې دروغ وایي. نو ملګرو، لا تر اوسه نه ورته پانسي میلاو شوې ده او نه ورته سزا میلاو شوې ده. سبا به د هغه ظالم انسان جج ته مخامخ کیږي چې جج والله هر یوه سزا ورکوي. هغه د حکومت خپله خوښه ده، خو باقاعده ورپسې ګویان هر څه هم شامل شوي دي. ملګرو، موږ ټول خو د رب نه دغه سوال کوو چې دا ظالم انسان دی زر تر زره پانسي کړي شي او چې دته ښه نښه او سخته سزا میلو شي، ځکه چې د ډېر غټ ظلم کړی دی. د په اختر په ورځ باندې خپله ماشومه لور په چاړه باندې خلاله کړې ده او خپلې لور سره یې ډېر غټ ظلم کړی دی. ملګرو، الله پاک دې دغه رنګې ظالمان ترباه او برباد کړي. دغه رنګې ظالمانو په وجه باندې زموږ په معاشره کې اور لګېدلی دی. ملګرو، دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوي وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.